الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، ډېر د خوشحالۍ ورځ ده او د مسجد ته چې رادننه شوم قسم په الله ډېر خوشحاله شوم. د هغې وجه دا ده چې الحمدلله دلته مونږ ته بوزغلۍ کرلې دی. الحمدلله د هغې ثمرات مونږ ته الله تعالی راکړل. د نن نه تقریبا 12 کاله مخکې زه د ظاهرآباد مدرسې ته راغلی او دا قاري صاحب دي. دغه کال زمونږ الحمدلله لومړني شاګردان دي. الله تعالی هغه محنت ته الحمدلله ډېر وجود ورکړو او دغسې ګڼ مساجد دي په دې علاقه کې چې په هغې کې زموږ وروڼه زموږ طلبا علما ملګري محنت او خواري کوي او هغې ثمرات الحمدلله په دې شکل کې موږ ته الله تعالی وښودلی. الله دې پکې نور هم برکت نازل کړي. زما محترم مسلمانانو، دا کوم مجلس کې چې موږ ناست یو په مخ د ځمکې د دې نه بل چاته مجلس نشي. دا ماشومانان بچي دوی د الله رب العزت دا کلام د اول نه شروع کړی و. دا الحمدلله رب العالمین من الجنة والناس پورې ټول قرآن الحمدلله حرفاً حرفاً د خپل استاد د وروستو الله تعالی د دوی د مور او پلار د دې استادانو او د ټول امت لپاره د خوشحالۍ او برکت ذریعه وګرځوي. دا مجلس ډېر اهم مجلس دی. د دې مجلس په اختتام باندې یو فرشته اعلان کوي: قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. وی اے مومنانو، تاسو د خپلو ځایونو نه پاڅېږئ او په داسې حالت کې چې الله جل شانه ستاسو د ټولو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. نو الله تعالی دې مهربانه شي زموږ او ستاسو ګناهونه هم الله تعالی دې مجلس په برکت په نیکو باندې بدل کړي. دا فرشته یو اعلان کوي د مجلس په آخر کې. نو ټول ملګري ښه په توجه سره کښېنو، خبره واورو. الله تعالی دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. آخر کې به دعا کېږي یا کې هم ټول شریکېږو. حدیث مبارک کې راځي چې د ختم په اختتام باندې کومه دعا وکړئ شي، دا دعا الله تعالی نه رد کوي. یو روایت کې راځي
چې کله داسې ختمونه موقعي ختم وشي او هغې پسې دعا کېږي د دې خلکو په دعا باندې 4,000 فرشتې امین وي. یو روایت کې راځي چې داسې مجالس چې پای کې قرآن لوستلی کېږي نو هغې ته 15,000 ملایک او فرشتې حاضري کوي داسې مبارک مجلس کې. او بیا ټول ښکلي ماشومان ګلونه بې ګناه او بې خطا چې په دوی باندې الله جل شانه حکم لاندې شي. بل طرف ته الحمدلله علماء کرام دي، سپین ږیري مسلمانان دي، د دې د سپینو ډکو نه الله تعالی حیا ورځي. نو د دې مجلس په برکت کې الله تعالی زموږ او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. محترم محترم چې په مساجدو او مدارسو کې د علماو محنت او خواري کوي نو دا د نن نه شروع چې کوي د دې لس کال او 20 کال وشو. د دې سلسلې ابتدا د هغه وخت شوې وه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې عبادت کو او جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ودرېږه او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی اقرا او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما انا بقارئ او ته یې وویله او نبی علیه السلام ورته ویل زه خو قارئ نشم لوستی درې پېرې ورته وویل او بیا نبي علیه الصلاة والسلام خپل ځان سره راجوړ کړو او خپلې سینې هغه ټول علوم یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینې ته منتقل کړل. نو دغه د دین اسلام لومړنۍ مدرسه وه. د دې مدرسې استاد هغه الله جل شانه دې په خپله باندې او لومړنی طالب علم او لومړنی شاګرد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د دواړو په منځ کې واسطه جبرائیل علیه السلام دی. نو د هغه ځای نه دا سلسله شروع شوه او الحمدلله تر ننه پورې د الله جل شانه دا کلام زموږ او ستاسو ټولو ته الله تعالی رسولی دی او دا واړه واړه بچي په خپلو بې ګناهو ژبو باندې تحته یو یو ټکي د الحمدو نه شروع کي او تر من الجنة والناس پورې ووایي او بیا چې ختم کي نو قاري صاحب ورته حفظ شروع کي او د ابتدا نه والې تر انتها پورې ډېر سپارې قرآن مجید سرپاسې 6,500 آیتونه یو یو آیت دا طالب علم یادوي او په خپله سینه کې ځای ورکوي تر دې پورې چې الله تعالی د قرآن حافظ جوړ کړي. حدیث مبارک کې راځي امام قرطبي رحمة الله علیه یو حدیث را نقل کړی دی. هغې فرمایي چې کله یو ماشوم دی ډېر د خپل کور نه را روان شو مسجد او مدرسې ته راځي او خپل قاري صاحب ته مخې ته کښېني او په لومړی ورځ باندې قاري صاحب ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم او دی ورپسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دې یو بسم الله باندې الله تعالی په 4 کسانو باندې جنت واجب کړي. یو دغه ماشوم د جنت فیصله وشوه. یو د دې ماشوم د قاري صاحب د استاد د جنت فیصله الله تعالی وکړه او یو د هغې مور فیصله الله تعالی وکړه چې هغه د سبق په ټیم کې خپل بچي ته پاکې کپړې واچوي، سپینه ټوپۍ ورته په سر کړي او قاعده ورله په طرف کې ورکړي وایي زه بچې ستا سبق ټیم شوی دی. او څلورم هغه پلار چې غریب دی هغه پردی مزدورۍ کوي، دوکاندارۍ کوي، زمیندارۍ کوي، خپلې نوکرۍ کوي، د دې بچو دپاره سختې او ګرمې او نرمې تېروي. نو الله تعالی د هغه مغفرت نصیب کړي. نو په یو بسم الله الله تعالی 4 کسان بخښي چې یو سړی ډېر سپارې قرآن مجید د الله تعالی یاد کړي چې هغه به الله تعالی کوم مقام او کوم مرتبه ورکړي. الله تعالی زموږ او ستاسو تر قیامته پورې راتلونکي نسلونه د قرآن او د احادیثو عالمان او حافظان وکړي. قسم په الله د دنیا مرتبه په مخ د ځمکه چېرته نن دې ماشومانو ته کوم انعام الله ورکړي. حدیث مبارک کې راځي چې یو ماشوم بچې صرف په ناظره باندې قرآن وي لکه دی چې وي دا خوش قسمتي ده چې دوی په ناظره قرآن وي. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به د دې ماشومانو بچو مور او پلار ته الله تعالی یو داسې تاج په سر کړي چې د هغې تاج رڼا به د دې ور د رڼا نصیب وایي. دی به فخر کوي چې زما بچي د الله جل شانه کلام لوستی و او د هغې په برکت باندې دا تاج زما په سر باندې نګود. نو بیا ته الله کوم مقام ورکړي چې زموږ او تا ته دومره مقام میلاوېږي نو ته استاد ته به کوم مقام میلاوېږي.
دی بچی ته په خپل کوم مقام او کوم مرتبه ملاوي دا سعادت دا صرف الله تعالی قرآن والا ورکړي دا دنیا په یو خدای باندې اچھا هم نشي ملاوي او بیا چې دا ماشوم بچی د قرآن حافظ شي الله تعالی په قیامت کې به حافظ قرآن ته فرمایي اقرا وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا اے دا قرآن قاری سے ہو دا قرآن دلولا او بکلارا بانی لولا لکه څنګه چې باندې دنیا کې بکلارا باندې وستو ایک دا قرآن یو آیت کوئی جنت کې درجه ته وږي چې بیا دې آیت کوئی درې درجه چې بیا دې آیت کوئی درې درجه تر دې پوری چې د رسول پاس شپږنیم زر آیتونه باندې ولي او دې بس د پاس شپږنیم زر درجات د جنت ته وږي هغه د مقام مرتبه خو د قرآن حافظ او د قرآن طالب علم د بات کوم په مور پلار نه وي د قرآن په برکت چې یاد کړی دی مور پلار په عزت جنت ته ورونه امید په عزت جنت ته د په برکت خو الله تعالی هغه لس فاسقان فاجران چې په جهنم واجب شوی د خاندان نه الله تعالی په تو پر مسجدین ځان سره جنت ته داخل راستا برکت د قرآن حافظ والا دې مقام ورکړي دا قرآن د عالم یا دین هم به مرتبه یو روایت کې راځي حدیث مبارک کې مفهوم داسې دی چې د قیامت فرض باندې یو عالم ځان سره څلور زره کسان جنت ته څلور زره کسان یو روایت کې راځي چې د قرآن عالم باندې د اسمان د ستور برابر خلک ځان سره جنت ته ځي یو روایت کې راځي چې د قرآن عالم بدن سره اقوام جنت ته داخلي اقوام یو روایت کې راځي امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی چې د قیامت پر ورځ به عالم تعالی تعالی فرمایي چې علماو د تاسو حساب کتاب وکوم جنت ته خپل داخل شي خپل جنت ته داخل شي او ستاسو څومره شاګردان دي مریدان دي مقتدیان دي طالبان دي هغه ټول په بزرګونو کې دي په بلګونو کې ټول ځان سره جنت ته ولا موږ یې خلکو کوالو یو علماء سره ډېر مینه کوي علماء ډېر خیر خواهان موږ کله کله غاړي ورته په سیوای د خبره تمام محترمونو ته علماء ډېر کار کوي عالم کله هرې درجه لري زما استاد لپاره د اسمان ستوره دغه پیغمبر علیه السلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا انبیاء وارثان پیغمبر د الله د وړاندې ورکړه اوس په دې زمانه